أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إنما جزاء الذين بشكا سزادا كسانو يحاربون الله ورسوله چې دی جنگ کوي الله تعالی سره او د هغه پیغمبر سره ويسعون فی الارض او دی کوشش کوي پزمکه کې فسادن د فساد کولو ان یقتلوا دا چې دی قتل کړي شي او یصلبوا یا دی په پاسه او خېجول شي او تقطع ایدیهم یا دی پرې کړي شي لاسونه د دی وارجلهم اخفید دی من خلاف د مخالف طرفنا او ينفع من الارض یا دی لری کړي شي د ځمکنا ذالک دا سزاګانی لهم د دې لپاره خزي فی الدنيا رسوایدا په دنیا کې ولهم فی الاخرة او د دې لپاره په آخرت کې عذاب عظیم عذاب ډیر لوی دی الا الذين تابوا مگر ها کسانو چې توبه وباسله من قبل ان وړاندې د دینا تقدروا علیهم چې تاسو قدرت عمومه په دی باندې فعلموا پس تاسو پوه شئ ان الله غفور رحیم چې بشک الله تعالی چې ډیر بهون کې مهربان دی. په دې مخکې آیت مبارکه کې د انساني د زندګۍ احترام او تقدس او چا چې یو انسان بی ګناه قتل کو دا یې سزا بیان کړه چې دا څومره لوی جرم دی چې تمام انسانیت د قتل برابر دی او د یو انسان ژوند چې دی هغه د مرګ نه بچ کولو دا د تمام انسانیت ژوند دی. دې آیت مبارکه کې د انسان د مال او د جانو او د عزت او د آبرو د تحفظ بیان کی. الله تعالی ته انسان او انسان سره چې څومره خبرې متعلق دي د انسان جسم دی د انسان عزت او آبرو او د انسان د مالو دا ټول الله تعالی ته ډیر خوښ دي. د دې د تحفظ د لپاره او د حفاظت د لپاره شریعت سزاګانې مقرر کړې دي. کله انسان جان ته د نقصان ورسو یا د هغه مال ته او یا د هغه عزت او آبرو ته دا معمولی خبره نه ده. د دې شریعت سزاګانې مقرر کړې دي. کته د یو انسان جان واغستو بی ګناه او بی وجه د دې باره کې شریعت وی چې د قاتل نه قصاص واخلي او دا قاتل قصاصن قتل کې دنه بدله واخلي. او په دې کې شریعت د مقتول ورثاو ته اجازت ورکړې ده چې د مقتول وارثان په خپل خوشاله باندې قاتل ته معافي کې نقول شي او دا صرف د دنیا سزا و قاتل ته معاف شي. د آخرت سزا چې د مقتول د وارثانو په معافي سره نه معاف کیږي. هغه لپاره به قاتل مستقل معافي غواړي د الله پاک نه. داسې توبه به وباسي صدق دل سره چې الله تعالی وتم دا ګناه معاف کړي. ځکه دا انسان دا وجل چری دا صرف د انسان زیان او تاوان نه دی لیکن د الله د حکم خلاف ورزي مشو. الله تعالی د انسان دا جان محترم ګرځول دی او الله تعالی د قتل نه منع کړی ده. نو قاتل به د الله پاک نه معافي واړي د مقتول د وارثانو به معافي واړي او سبا قیامت کې به د مقتول نه په خپل معافي واړي چې د دنیا کې د مقتول وارثانو راضي کړو هغه دې معاف کو او الله تعالی نے معافی ہو تو اللہ تعالی نے معاف کو
نو سبا قیامت کې به الله تعالی مقتول هم خوشاله کی او راضي وکي. لکه مقتول به د ډول قتل کړي ما، نو الله تعالی به دې مقتول ته وي چې آیا تر دې قاتل نه بدلا غسل واړي دلته کې او کنه دې په بدله کې دا دومره لوی نعمتونه غسل واړي. نو الله تعالی وته جنت دومره لوی نعمتونه وته وخی چې دا دې خوختي وکړه نه وي چې زما بدله باندې سکوما کده ته سزا ملو شي نو ماته پیسې ملاويږي او البته د په معاف کول ماته دومره خوشاله دومره نعمتونه او درجات ماته ملاويږي دی به یا الله بس ما دې معاف کړل ماته رضا ملو شي. خدا په شرط د دې دی چې قاتل په دنیا کې د الله نه په صدق کې دل سره معافي غوښتي وي او الله تعالی راضي کړي خوشاله کړي وي او تر مرګ پورې په دې خپل قتل باندې نادم وي خپېمان وي او بیا داسې قسمه حرکتونه کوي نو علاغي. او کچري یو انسان د بل انسان جان سره سره مال تم نقصان ورسو مال ولا واغستو نو دا مال اغستل بیا په دو طریقو سر کیږي. یو ته غلاوي سرقه وتوي غلا دي ته چې یو سړی په موقع باندې موجود نه دی او دغه مال تا وړو دغه د کور نه دغه د بیٹک نه دغه د صندوق نه الماری نه یاغه موجود دی لیکن غافل دی ود دی او دغه په غفلت کې تا دغه نه مال ته غلاوي لیکيږي او چې دا مال قیمتي وي ان نن سبا په حساب سره 2 توړي او د ماسو برابرۍ ادینه چکم ني او دا غلا ثابت شپه دی سارق باندې غلاګر باندې نو شریعت دی باره کې وی چې ردی غلاګر نه د لاس کټ کې نه دا یو لاس ته نه کټ کې داخلي لاسو او د سر چې کوم مان د غلا موجودي اته نواله او چې رچانې غلا کړی اته واپس کړي. کله چې دا غلا ثابت شو د ثابتې دونه بعد چې د چانه غلا شوی د کاغی دی معاف کولو نشي معاف کېدی کاغی چې بس موږ دې معاف کړل موږ خپل مال ملو شو چې غلا کله ثابت شو اوس په دمه د حد جاری کیږي د لاس به کټ کیږي. یہ ته حدود وایي حدودو کې معافي نشي کېدی حدودو کې کله سړی باندې معاف کو نشي معاف کولی سزا بغیر ورکول کیږي خامخا. نو دا غلا چې را دا سزا د حد دی نو دې کې بیا معافي نه کیږي. او دا اله چې کله ثابت شي نه بعد د ثابتې دونه مخکې چې قاضي ته دا خبر لانی راغلی او دی خپلو کې معافي تلافي کړو معافي بیا شوې ده. دویم د چا مال اغستل کلم کله د رڼا ورځې په ګن پوینټ باندې د توري په زور باندې د چاړې په زور باندې د پستول په زور باندې د رڼا ورځې اغستې ته ډکیتی وایي. دا غي بیان په دې آیت مبارکه کې دی. د ډکیت حکم دک دی چې دنم لاس کټ کې مخالف طرفو. بیا د ډکیت بنا قسمونه دي دلته آیت مبارکه کې څلور قسمونه بیان شوي دي. هغه یو دا دی چې د ډکیت دوران کې صرف انسان وجل دی دا نه مال لري اغستې صرف هغه وجل دی. نو بیا خدا ډکیت کې ساسن قتل کوي په دې کې معافي نه کیږي. لکه ډکیت ته معافي چې چا قتل کړي د مقتول وارثان نشي معاف کولی دې کې سټیټ چې هغه په خپل مدعي وګرځي لکه دا دهشتګردي ده د رڼا ورځې د خلکو مخ کې د چانه مال غستل او سړی وجل دا دهشت دی امن عامه خراب کړي د فساد راوسته دي بیګانه پیدا کړي دي دهشت خور کړي په خلکو کې ندی وجنه دي کې کچې چا قتل کړي د مقتول وارثان کدی معاف کینو ایسر نشي معاف کېدی. یک سټیټ چې د حکومت خپل مدعي شي هغه کچره هغه به نه معاف کی سزا به ورکی ولا نو قتل به کی قصاص نه. او دیندا چې دو انسان مواجه داغه مالو مغستري قتل سره سره مال مولري داسې انسان باره کې قران چې دی په 500 او کې جوي د 500 د هجر طریقه دارا چې دی په ژوندانه باندې په سولې باندې کې او بر بدی زولندې او همسا نیزه راواله او دا نیزه ول په دې سینه باندې او په دې خېټه کې اوخه او بیا دا نیزه په کې خط او راتاو کې او دا نیزه بغته کې پرتې دنه بوینی بېږي او دې تک شان بېږي تر دې چې په دغه دوران کې دې مرشي. بیا زموږ فقها وی امام ابو یوسف رحمت الله علیه او نور فقها
چې د خلکو د زورنې او د تنبیه دپاره دغه شان پرېږدی 3 ورځې یا ورځې دغه شان به دې بره ځوړند دي چې دا خلکو ته وګوري او بیا څوک داسې ډکیتي ونه کړي د رڼا ورځې چې دا امن عامه د مسلمانانو چې ته خراب نه کړي. او بعضې ډکیت داسې وي چې هغه صرف مال وړي وي او سړی نه دی وژلی، نو د هغې سزا دا ده چې د هغه نه دا مخالف لاسونه کټ کړي، دا ښی لاس او ګس اخپت یې نه کټ کړي، دا ښی لاس د مړوند سره او دا ګس اخپت د ګیټو سره دا به ترې نه کټ کړي، یا دا چې دا ګس لاس او ښی اخپت یې نه کټ کړي، نو د ګس لاس مړوند او د ښی اخپې د ګیټو سره دی کټ کړي. ګوره په دې سزا کې هم شریعت څونه مهرباني کړې ده، دی نه دی وي چې یو طرف ته نه کټ کړي ښی لاس او ښی اخپه، ځکه بیا به دې ګرځي څنګه. شریعت په دې کې د زندګۍ د بقا سامان مهیا کړی دی چې مخالف طرف نو زه په ډانګورۍ به ګرځي، دا به ترتیب سمی وه. او څلورم دا چې دا نه سړی وژلی نه مال وړی دی، خو میدان ته راوتی و تورې کولو کړې وه د خلکو مخکې اسلحې نمایش کو ښکاره کوی او په خلکو کې دهشت خور کو، خلک ویرېدلو، نو دې کې د نقصان د چا نه دی کړی، نه یې چا نه مال اخیستی او نه د انسان ژوند. لیکن داسې وخت کې هم شریعت دې معاف کړي نه. شریعت قرآن وی دلته کې دې جلاوطن کې د علاقې نه بار کې چې د تنبیه وشي. د علاقې نه د بار کولو مطلب دا دی، زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې جیل ته کې حبس کې بند کې بندیوانې کې چې دته تنبیه وشي او د اصلاح وشي. دا چې کله انسان مال او جان دواړو ته نقصان رسولی دی، یو دا چې ته د انسان د عزت د هغه د عزت او آبرو دې خرابه کړې ده، نو بیا دا دی که چا ته کنځل کړي دي، تهمت دې پې لګولی دی او تا دا تهمت ثابت نه کو، په هغه د زنا تهمت ولګو وي ته زناکار یا تا زنا کړې ده او په دې خبره تا سره 4 ګواهان نشته، دا خبره چې کوي نو په دې به 4 ګواهان پیش کړي چې دې مخکې دا کار شوی دی، او که نه ته په خوله باندې لګیایي. داسې وخت کې قرآن وی چې دې 80 کوړي ووښئ، د الفاظ ولې وایي، تا وایي چا باندې زنا تهمت ولې ولګو، دا تهمت لګونکې دې 80 کوړي لګاو کې دې ته حد قذف وي. د دې ذکر په سورۃ النور کې را روان دی 13 سپاره کې. تر دې کله په خپل سترګو دا خبره لیدلې ده او د سره گواهان مشترکین گواهان لګ دي، 4 نه دي، 3 دي، 2 دي، یو دی وسره، یا دې خپل عیني شاهد دی، نو بیا دې خاموش کینی. خبره به الهوی کې د الفاظ به الهوی چې د سره گواهان او نصاب برابرۍ 4 چې 4 گواهان د سره نشته، بیا غلی کې نه خبره مکوه. دا الفاظ د زنا بیا نه استعمالي، بیا خیر د نور الفاظ استعمال کا چې ما دې په غلطه خبره لیدلې لري، د حرکتونه غلطي داسې وایا، لیکن چې کله د زنا الفاظ استعمالي دا تهمت ته په باندې دا بیا ثابتې په گواهانو سره. نو د شریعت د یو انسان د عزت او د آبرو دومره تحفظ کړی دی، او دا رنګه کچری یو انسان په زنا کې مبتلا شو نو کدی شادي شده دی، د دې لپاره بیا حد د زنا دی چې هغه سنگسارول دي. دا یې ذکرم قرآن کریم کې دې ذکر نشته، لیکن حدیث کې شته او نبی علیہ السلام په دې باندې عمل کړی دی. د آیت مخکې موجود و چې یو شادي شده نارینه او زنانه چې آزادي غلامان ني بالغ وي او یې دا حرکت شي او ثابت هم شي، نو دی بیا سنگسار کې پکانو باندې. د آیت مخکې موجود او بیا آیت منسوخ شو، د آیت تلاوت منسوخ شو او حکم موجود دی. نبی علیہ السلام په 2-3 کسان باندې حد جاری کړی دی، یو يهودي سړی او ښځه په هغې حد جاری کړو، دارنګې ماعز بن مالک اسلمي رضی الله عنه یو صحابي دی، هغه باندې حد جاری کړو، او یو زنانه وه هغه په خپل دا اقرار کړو، په هغې نبی علیہ السلام حد جاری کړو، سنگسار کړي وو. او یادا چې دا انسان شادي شده نه دی، اسی شده دی، غیر شادي شده دی او دا حرکت ته نشوي دی، بیا دې 100 کوړې لګاو کې، که نارینه دی او که زنانه بیا د هغه 100 کوړې سزا ده. دا حدود دي، حد زنا
او دارنګ حد قذف او د تهمت حد او حد د سرقه د غلا او دارنګ ډکیت او پنځم د حد شرب دی چې شراب دی اوس کړو او دا خبره ثابت شو تا په خپل اقرار وکړو چې ما دا شراب سکري دي او یا تا باندې گواهانو دا خبره ثابت کړه د دې سزا قران کریم کې نشته لیکن صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په اجماع سره دا خبره ثابت تا چې د تدیم سل کوړي لګاو کې د شراب او د سزا چې دا نه حد شرب نه اتیا کوړي دی لګاو کې چې کله انسان شراب سکلی وي نه دا 15 حدود دي او یو قصاص دی او یو تعزیر دی تعزیر دی ته وی چې انسان عام جرایم وکي دا کم جرایم چې بیان شوه نه کړي دین علاوه کړي دي چانه سپېړو باسره دا چاته کنزل کړي دي چانه لګمال اغستره خدا نصاب برابر نه دی دا ایت تعزیر وی دا سه سزا چیرې نه شریعت او قاضي ته دی اختیار ورکړ دی یو قاضي او خلیفہ او جج چي دی هغه وخت وګوري چې کوم د وخت تقاضاوي مجرم ته وګوري حالات ته وګوري ناغله سم مناسب سزاوي اباغله ورکی نو د آیت مبارکه کې د ډکیت بیان دی د آیت مبارکه په سمو کې نازل شو یو کسان راغلو مدینه منوره ته امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتاب بخاری شریف کې دا واقعا نقل کړی دا او کسانو دې کې دا درې کسان د اوکل کبیری وو او سلور کسان د اورینه کبیری وو دیرالو اسلامي قبول کو مدینه منوره کې اوسېدلو د الله شانو د مدینه منوره ابو هوا دي سره موافق نشو د دې د رنگونه زیړ شو د خېټې رو پړسې دي نبی رسول الله والسلام دي ته وې چې د مدینه منوره ابو هوا تاسو سره موافق نه ده تاسو سره مدینه نه بار لړ شئ د مدینه منوره نه بارو د مال غنیمت او د صدقې او خانو هغه نبی رسول الله دایره پر بار یوځه مختص کړو خاص کړو آی سره بداغي او دوه کسان بدای ساتنه به کوله نو دي ته تاسو انت لړ شئ نو انت اوسېږي او د دیوخانو دا پیس کې او نبی اسلام ته عجیب الفاظ وي می اشربو من ابوالها والبانها تاسو دا وخانو پیمس کې واړه بولېمس کې او دا حدیث جره د محدثینو حضرات او د فقهاو بیا دې حدیث نه بلاشي مسائل روباسري دي چې آیا د حیوان واړه بولس کې شی او کنه شس کې د وخانو واړه بول پاک دی او کنه د دې حدیث کې نبی اسلام دا کسانو ته چې دې واړه بولمس کې او پیمس کې د دینه امام محمد رحمت الله علیه دا مسله رو واسله چې او دا د علاج د لپاره دا واړه بولم سکي شي یو حرام سي چې د ناجایز او نجس سيزو چې هغه نجس ته ناپاک دی او چونکه ته بیمار یې ستاسو کې علاج پای کې دی هغه ته استعمالول شي لکه دلته کې دی بیمارانو د دې علاج په دغه وړو بولو کې نبی له سي دا مسکه چې دنم پاک شي لیکن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې الله تعالی په حرام او په نجس چیز کې شفا نه دی خو دی چې اوسین نجس ته ناپاک ته پای کې به شفا د کم ځای نه راشي نو بیا د حدیث څه مطلب بیان یغه هغه نبی علیہ السلام دی ته وی چې دا پیس کې او دا واړه بولی په خپل ځان لګوي لکه دی باندې خاره هم لګیدلو دا بدن یې را پړسېدلو کولې دانی پر راختلې وي نبی علیہ السلام چې دا واړه بولی په ځان باندې لګوي د شړشم او تیلو په شانو دیک بسو د بدن د سرمن علاج وشي او پیس کې او دا خبره صحیح ده موافقم ده عقل سره موافق ده بهر حال دی چلته لاړو او دا په شروع کړو یو سره د کې دی خو خپل خشو خطازه شو برابر شو نو انته کې دوه کسانو هغه د غوخان سرولو آیو تن چې تبار تلو دی آیو تن راټینګ کو هغه د لاس خو نه وتاړو او هغه د کیکر د ازغي او یا میخونه په اور باندې ګرم کړو ناغله په ژوندانه باندې په سترو کې میخونه راکاګلو
او یا دا ازغي ولې په دې سترو کې ورکړو او بیا هغه لاس خپې ولا کټ کړو او بیا دک شان پدا کې وګرځو په صحرا کې په ګرم میدان کې رڼا روز و غریب وبو وخت دی ولا وبم ورنکړو لاس خپې ولا تړلو کټ کړو هغه دا شان پری خو د پوینو کې لټ پتو او خان روان کړو د الله شان غبل ملګری چې واپس راغی چې وکته او خان نشته یا روان دي او ملګری پوینو کې لټ پت پروت دی بس په منډه باندې راي مدینه منوره ته هغه زمانه کې ترتیب داو چې کله یو حادثه براله یو ناصافه د هغه زمانه سایرن چې نه دابو چې یو سړی به اوچت ځای ته وخته غونډې ته به وخته د شګو ډېرې ته به وخته او صادر او یا رومال به راوستو دا به برتا وخو او یا صباحا هو یا صباحا هو دا الفاظ به وی یہ خلکو خبردار شي لوی آفت راغی لوی حادثه راغله आवाज بدومره تیز او چې پورا کلی کې باورې دي شو فورا نبی علیہ السلام خیر دې سجل دې ویدا شان چلو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جریر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ ته شبا ادا شه تیز رفتار اسونه ملګری واغستو یارانو پس روان شو دی اوځه کې ناستو بیس کړي خبي هغه مناستو دته بدا صحابه ور رسیدو دی گرفتار کړو ره وستو چونکه دی ډیرو ناجایز حرکت کړو نبی علیہ السلام فرمایل دی سرم هغه څوک چې څنګه آرائی سر کړو شپون کی سر کړو دینم دا گرم گرم سړی په دسترو کې والی شو او دینم دا مخالف طرفونه کټ کړي شو داخله سوګه صحفه او دین چیرې په دا ګرم میدان کې وګرځول شو دین دا ویني به دی او دی په دا ګرمه کې انس رضی الله تعالی عنہ ما وتقتلوا دی دا شونډه او دا جبه چیرې په دې ځمکه باندې راکاغلې او به وختي خو نبی رسول ګول ورنکه دی مغشکون کی سر داسې کار کړو دا نبی علیہ السلام اغیله اکشان سزا ورکړه چې څنګه اغي غشکون کی ته سزا ورکړې و او دا نبی علیہ السلام چونکه اغي امن عامه خراب کړو ډیر په بے دردی سره صحابي شهید کړو نبی علیہ السلام دې کې تعذير نم کار واغستو او چونکه دا ډکې مو درنوړې دا کار کړو او په ګن پوینټ دا کار کړو نو نبی علیہ السلام دیره دا ټولې سزاګانې ورکړي دا رنګ یو واقع د نبی رسول الله زمانه کې بلم شي هوا یو وینځوا هغه دی او صحابي ساریو بيزي سرولي هغه صحرا ته بوتلې وي دای په غاړه د سپینو زرو یو هارو یو يهوديو هغه تلو صحرا ته وی کتلو چې را دي وینځي په دې غاړه قیمتي هار دی هار داینه روشو کو بیا سره دایره پیدا شو چې دا سینه لړشي مدینه منوره ته زمانوم والی نارول کې زنانه ذاتو هغه راواچولا او داغي دا سر یې د دوه غټو په مینس کې کو او سر ولا چکنی کو میدا کو هغه ری به مجال پری وتا د خیال چې بدا مشوا پای کې ساو دی خو لړو ما هم شو نا وخت شو ساریو واپس رانلو د بيزو د سارو مالکو کړ چې به څه چل نه وینځراله سارو رانو اعلان او تلاش ته پاروي کته چې وینځي اوځي کې هغه پرته او صافه کې وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وینځي نه خبرې نشو کولې خو صافه کې موجودو هغه نه تاسو نه کولې خبرې نشو کولې بیا مدینه منوره کې چې څومره مشکوک خلکو چې چا باندې شک کړي دا کار ودی کړي نو د یو تن وته باکدنو مغستې شو وی د وجلی نو د وجلی چې د يهودینو می وته واسنغه د سترګو په اشاره سره چاو لانکی وجلی ما او یو روایت کې داري چې دی ویندې په شګو باندې لیکل وکړو پلاس باندې چې ز پلانکی وجلی ما بس هغه بیا وفات شو نبی علیہ السلام دا بیان نظر دی خو نبی علیہ السلام صرف په دې بیان په بنیاد باندې يهودي نه رټینګ کړي يهودي گرفتار کو خو د يهودي نه اقرار واغستو يهودي په خپل اعتراف کو چاو دا کار واقعي ما کړی دی اما دا سکړی دي او حرم دانه برآمد شو یا نبی علیہ السلام او فرمایل دی يهودي سره دا عملو کې کم عمل چې د وینځ سر کړی دی دا سره د عمل وکړی شو
هغه د دوه ګټو په منځ کې دغه د سر را بند کړی شو، هغه دغه شان مات کړی شو. حالانکه د قتل سزا قصاص دی، په توره باندې دغه به سر کټ کېوه. د دنه نبی علیه الصلاۃ والسلام سر په توره باندې کټ نه کو، بلکې د سره دغه عمل وکړو، ګټو کې ولا سر را بند کو. هغې وجه دا زموږ امام صاحب وایي چې چونکې دا د رڼا ورځې دا کار کړی دی، دهشت یې خور کړی دی، خطرناک طریقې سره په بېدردۍ سره یې قتل کړی دی، د دې سزا مناسب دا چې دغه شان دله ورکړی شي چې خلکو ته عبرت وشي او بیا څوک داسې کار ونه کړي. نو هغه سره هم دغه کار به طور ډکیت شوی دی، ځکه د مال هم وړی هار یې وړی دی او انسان هم قتل کړی دی او د رڼا ورځې دا کار کړی دی. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه سره دغه عمل وکړو. آیت مبارکه کې دا واقعات بیانېږي، انشاءالله تفصیل به سبا کې وکړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إنما جزاء الذين بشكا سزادا كسانو يحاربون الله چدي جنگ کوي الله تعالی سره ورسوله او پیغمبر دهو سره، ويسعون في الارض فسادا او دی کوشش کوي پزمکه کې د فساد خورولو، ان یقتلوا دا چې دی قتل کړی شي، او یصلبو یا دی په پانسه او خېجول شي، او تقطع ایدیهم یا دی پرې کړی شي لاسونه د دی، وارجلهم او خپې د دی من خلاف د مخالف طرفنا، او ينفوا من الارض یا دی لرې کړی شي د ځمکې. ذلک دا سزا لهم د دې دپاره خزي فی الدنیا رسوایی ده په دنیا کې، ولهم فی الآخرة او د دې دپاره په آخرت کې عذاب عظیم عذاب ډېر لوی. الا الذین تابوا مگر ها کسانو چې توبه یې وباسله، من قبل ان تقدروا علیهم وړاندې د دې نه چې تاسو قدرت عمومي په دې باندې، فاعلموا پس تاسو پوه شئ ان الله غفور رحیم چې بېشک الله تعالی ډېر بخښونکی مهربان دی. په دواړو آیتونو کې د قطاع الطریق چې ډکیتي ورته وایي د هغې د سزا بیان دی. د ډکیت د وجې نه امن خرابېږي، معاشره کې بېګاړ او فساد خورېږي او دهشت خور شي، انسان سره د خپل جان او د مال او د عزت او د ابرو خطره پیدا شي. د دې وجې نه شریعت د دې لپاره سزا سخته مقرر کړه. د ټولو نه سخته سزا دا د ډکیت ته او دا د قطاع الطریق ته. عربی کې ورته قطاع الطریق وایي، لار کټ کوونکي، ځکه دوی د رڼا ورځې په لاره کې په شارع عام باندې په روډ باندې ولاړ وي، او چونکې دا د یو تن کار نه پورې یو جماعت او ګروه وي، او هغې علی الاعلان برملا د تورې په زور باندې او د اسلحې په زور باندې د خلکو له مالونه اخلي او د خلکو جان وینه تویي. د دې وجې نه شریعت او دې سزا سخته مقرر کړه چې قتل یې کې په پانسۍ باندې وخېجوئ، عدل بدل لاسونه خپې وله کټ کې او جلاوطن یې کې. 4 سزاګانې په دې آیت کې بیان شوي دي. او بیا هرې کې وي که چېرې یو قطاع الطریق دی دا کار یې کړی دی او لا نیسلی شوی نه دی، ګرفتار شوی نه دی، او که چېرې توبه یې وباسله او خپل عمل یې سم کړو، د خپل عمل اصلاح یې وکړه، بیا ورته سزا معاف کېدی شي. انما جزاء الذین، انما د پاره د حصر راځي،
یعنی دا خبره لازمی ده او خامخا به داسې وي. انما جزاء الذین، د انما پښتو کې خپله معنا داسې را خبره هم دا ده او بله نه ده. یعنی که خبره خو ده او هغه ده چې په دې آیت کې بیان شوې ده. جزا سزا ته وي، بدلې ته هم وي. جزاء الذین یحاربون الله، سزا د هغه کسانو چې دی جنگ کوي الله تعالی سره. یحاربون د حربن نه دی، حربن اصل کې په زور اغستلو ته وي او بیا معنا په جنگ کې استعمالیږي. جنگ کې هر یو کوشش کې په زور د اغستلو. یحاربون الله چې دی جنگ کوي الله تعالی سره، ورسوله دا پیغمبر سره. الله سره څوک جنگ نشي کولی، البته پیغمبر سره جنگ کیږي. دنیا کې خلکو کړی دی، خو پیغمبر سره هو که چا جنگ وکړو دا بیا مرتد دی، د ده سزا خو بیا په هر صورت کې قتل دی. نو دې وجې نه علماء کرامو مفسرین حضراتو یو تعویل کړی دی، وی د الله د رسول سره جنگ نه مرادو مسلمانانو سره جنگ دی. د مسلمانانو د اولیاء کرامو مال اغستلو او سره جنگ کولو هغه ترې نه مراد دی. او د الله دا ذکر خو د برکت لپاره شوی دی او د پیغمبر ذکر وشو. په هر زمانه کې مسلمانانو سره اولیاء کرامو سره جنگ کول داسې شو چې گویا کې تا نبی علیہ السلام سره پیغمبر سره جنگ وکړو او الله سره د براه راست جنگ وکړو. ځکه چې حدیث کې راځي چې من عاد علی ولیا فقد آذنته بالحرب، چې چا د ما یو ولی سره یو پرهیزګار انسان سره دشمنی وکړه او نفرت وکړو، الله تعالی فرمایي داسې انسان سره زه جنگ کوم او د جنگ اعلان کوم. د الله تعالی ولی سره یو نیک انسان سره دشمنی نه پکارو، جنگ هم نه پکارو. کستا سره ذاتی سره معاملات نه دي، نو صرف د دین په بنیاد باندې او د بزرګۍ په بنیاد سره حسد او جنگ وسره مکوه. ها کستا خپل ذاتی معاملات یې ځان له هوا کول شي بیا، ولیکن کستا سره ذاتی معاملات لین دین نشته، صرف په دی وایي چې دا نیک انسان دی او بزرګ دی ولی دی او ستا په سترګو ښه نه لګي. چې ستا په سترګو ښه نه لګي دشمني ورسره کوې، دا ګویا کې ته الله تعالی سره دشمني کوې. نه الله تعالی وایي زه ورسره د جنګ اعلان کوم. نو دا مسلمانانو سره اولیاء کرامو سره مؤمنانو نیکانو خلکو نه مال اغوستل دا داسې شو چې الله سره او د الله نبی سره جنګ کول شو. یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فسادا، او دی کوشش کوي په ځمکه کې د فساد کولو. سعا معنا اصل کې منډه وهلو ته وي، دا منډه بغیر کوشش نه کیږي. نو د یسعون معنا موږ ځکه کوشش کو، او دی کوشش کوي په ځمکه کې د فساد خورولو. فساد څه ته وي؟ فساد ضد اصلاح دی، چې ارس سمی برابری امنی سکون دا اصلاح ده. چې سکون نشته امن نشته ارس خراب دی دا فساد دی. نو کم خلک چې بس د ځمکې امن خرابي، په دې ځمکه باندې الله تعالی امن پیدا کړی دی او د امن د قائمولو حکم هم دی. ابراهیم علیه السلام د مکی مکرمې لپاره چې دعا کی نو د امن دعا کی، خدای دې کې امن دیو چې هذا البلد آمنا الا دا هر امن والا وګرځي. د یو ځای ترقي هغې لپاره بنیادي خبره امن دی، چې په یو علاقه کې په یو ځمکه باندې په یو ملک کې امن و امان وي، دای خلک خوشحال وي، دای معیشت مضبوط وي او داغي هر اعتبار سره مستحکم او مضبوط وي. چې کله امن دی ولا خراب کو نو ارس خراب دی، زندگی تیرول انسان ته ګران شي. نو دا فساد چره وی دی ته چې امن خرابولو. چې کله انسان سره دا یری چې د کور ابا ورځم چې ژوندې براشم او کنه او زما عزت به برقرار پاتې شي او کنه، او دا ما سره چې کم گاډي دی او کم ماده به ما سر پاتې شي او کنه، چې په خپل مال باندې په خپل گاډي باندې ما یو سړی وجني، په خپل ځمکه دی یو سړی وجني، شاته زنانو سره غمي چې سړی به کور ته راشي او کنه، ماشومان به واپس کور ته راسي او کنه. چې کله داسې قسمه حالات به څه زندګي وي بیا، نو دا فساد دی ته وایي، چونکې دا د انسانیت ختمول دي. د دې وجې نه شریعت او قرآن او سختې سزاګانې بیان کړي. فسادا د فساد خورولو. ان یقتلوا دا چې دی قتل کړی شي. قرآن کریم صرف یقتلوا نه وي، یقتلوا یې وایي. یقتلوا معنی او دی وجلی شي، یقتلوا معنی ښه دی ووجلی شي. دا ښه وجلو نه مراد دا دی یو قصاص دی،
تا یو انسان سره دشمنی دا مخالفت هغه دی وشتو او کستن دی وشتو نستانه به قصاص اغستلی شي خدا قصاص تا ته مدعی معاف کولم شي د مقتول وارثان بروغه وکي اب تا معاف کین بس قصاص معاف شو بیا لیکن دلته چې کوم قتل دی دا قصاص نه دی دا حد دی دې کې نه تا مدعی معاف کولی شي نه د مقتول وارثان ته معاف کولی شي او نه سټیټ چیرې حکومت ته معاف کولی شي دې کې به دا سزا خامخا جاری کېږي ځکه دلته کې حق العبد او حق الله دواړه جمع شو بنده دی وجلې دی نو د بنده حق در باندې راغی او چونکې د لارې امن دی خراب کړی دی دهشت دی خور کړی دی نو د الله حق دی مات کړی دی نو که بنده ته معاف کړي نو الله دې نه معاف کړي ځکه الله د الله معافي چې دا د پیغمبر په ذریعه سره کې او پیغمبر دنیا کې شته نه نو دا حد د دنه نه معاف کیږي د دې وجه دا 780 وی ان دا د دهشتګردۍ دفعه په د باندې ولګیدا او دانش معاف کړي اگر چې دلته هو صدا تدا اختیار حاصل چې 780 معاف کولی شي او سپریم کورټ معاف کولی شي لیکن دلته کې آیت کې کوم بیان دی هغه نه سپریم کورټ معاف کولی شي او نه صدر معاف کولی شي ځکه سپریم پاور صرف او صرف د الله تعالی دی الله تعالی نه معاف کیتا ځکه یو قتلوا یومی ان دې کې با معافی بالکل نی د دې ډکیت نه د ډکیتې دوران کې د قتل کړي دي سړی وجل دي نو دې قتل کې دا ډکیتو او دا کتا او طریقو معافی ته پیسې او صورت کې نه کیږي ايو قتلوا دا چې دې قتل کړي شي دا حد قصاص نه دی دا الای چې کله د صرف قتل کړي وي ځکه دې آیت کې سلور سزاګانې بیان شوې دي او په او سره دي عربی کې او خپل معنی اختیاري وی کدا ورکه سزا کدا سزا ورکه کدا سزا او کدا سزا د سلور سزاګانې دي انا آیا په دې سلور والو کې اختیار دی امیر ته یا جج ته او یا خلیفہ ته یا قاضی ته نو امام مالک رحمت الله علیه وی چې او امیر ته اختیار دی په دې سلور سزاګانو کې ار یو سزا چې ورکین ورکول شي لیکن جمهور وایي زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نه دا سلور سزاګانو کې اختیار نه یا تقسیم د پاره دی یعنی چونکه جرایم سلور قسم دي دا چې کوم ډکیت ته د سلور قسم جرمونه وکړي د ډکیتې دوران کې نو قران کریم سزاګان سلور بیان کړي کله د ډکیتې دوران کې صرف قتل کړي دي او مال نه راغستي نو لہذا دا کتا طریق دا سړی قتل کوي بیا او یو قتلوا دا چې دی او وجل شي قران کریم صيغه د یو قتلوا جمع وروړه دی او وجل شي ډکیتی او تنشي کولی غلا یو تنکولی شي سرکا لیکن کتا او طریق چې ډکیتو دا کار یو تنشي کو دا باقی جماعتي دا یو باقاعده یا غونډګردي چوته وایي چونکه دا د یو تن کار نه ډیر دي چې څومره کسانو په دې کې شرکت کړي دي چا سره اسلحه وا چا قتل کړي چا لار نسلی وا سګر چا پیرو لاړو دا ټول په دې کې شریک دي دا نه چې کوم انسان دس کړي دي یا کوم انسان تور چالو سره پغا نه چې څومره ملګری په دې کې شریکو نه دا ټول ته به دا سزا ورکول کیږي ځکه کدا نور ملګری نه دی یو ته یوازې دز نشو کولی دی یو ته یوازې گزار نشو کولی دا خو چونکه هغه ته پته را چې ما علاقه سیل کړی دا ټول علاقه ما غستره په خپل قدرت کې لہذا دا کار کول عام کومه نه دی وطن کار نه دی چونکه ټول په شریک دا کار کړی دی لہذا ټول له بدا سزا ورکول کیږي ان یقتلوا دا چې دی او وجل شي او یصلبوا یا دی په پانسه او خېجول شي صلیب په معنا د مصلوب سره په دې پانسه باندې خېجول وتوي زمونږ ملک هو پانسی خطه ورکول کیږي کته غرزي کویتا پانسی باندې بره به خېږي نه د خېجولو بره طریقه را کته به نه خوځيبا هغه په یو کوی کې دنه پانسی را ان څوک نه خبريږي دلته هداوی چې نه سره عام ورکا او کل عام او چې خلکو توخکاری دا بره خېجولو مطلب سره چرچا توخکاری نو او یصلبو یا دی په پانسی باندې خېجول شي دا علاوه چې د قتلم کړي مالی مغستره د ډکېدې دوران کې مال مغستره او سړی موجل دي نو دی واکه صرف دی د وجل نه دي په پانسه خېجول دي او بیا په پانسه خېجول مطلب دا دی چې دی بد په ژوندانه باندې برونی تا یا پیلر ته به خېږي او بیا یو
دغه نیزه براواله او په دې سینه باندې او په دې خېټه باندې به وې او پکې پوری را پوری نن باسي او بیا د مونږ فقهای خې پکې توکا او بیا د نیزه پکې دا شان پریزا چې دنه دا ویني وبېږي او دغه حال کې مردار شي بلکې تر دې چې به دی به سورې ځوړند وي چې خلک تن عبرت والی چې بیا څوک داسې کارونه کوي روح المانی لیکلی دي یول اولا ان یکون علی الطریق فی ممر الناس بهتر دار چې دا عمل دا سزا چې دا په یو کمره کې په چار دیواره کې دن ندینی دا په ممر الناس دا یو کولو لارا شارع عام په یو ګراوند کې په یو چوک کې دا کار وکړي شي چې د خلکو مه ته دا کار وشي ویل یکون ذلك زجرا للغیر عن الاقدام على مثل هذه المعصيه چې بیا سبا داسې ګناه څوک نه کوي داسې کار څوک نه کوي د خلکو منځ کې وکړي کل عام یو وکړي چې د خلک ویني او خلک دین عبرت والی سزاګانې و دنیا کې پاکستان کې ملک شته د سخت دي خو چونکې په چار دیواره کې دن نه دي انډرګراوند دي خلک نه ویني دوی چا کې یره نشته دي که دغه سزاګانې کل عام شوي د خلکو مخکې شوي څوک بیا جرمونه کوي نو او یصلبو یا دیری په پانسه او خې جوړی شي او تقطع ایدیهم یا پرې دکړې شي لاسونه د دې قطع پرې دکړې شي کټ دکړې شي لاسونه د دې او ارجلهم او خپې د دې من خلاف د مخالف طرفنا مخالف طرف سمت عدل بدلو ان خلاص نو غسخ پا یا غس لاس نو خیخ پا خلاص او خیخ پنا او غس لاس او غسخ پنا شریعت دلته کې مرحم کو خلاص او غسخ پا د دې لپاره چې د ګرځیدل اساني باقی زندگی تیرول ته آسان شي کدا یو طرف دی ولون بیا به زندگی تیرول ګرانی وارجلهم من خلاف او خپید دي د مخالف طرفنا او دا لاس باندې مړوند سره کټ کول شي او خپچ دا دی گیټه سره دا لاس باندې ترخ کې نه والی کیږي مکمل د ویخه نه دی مړوند سره او خپم چرونه نه دی گیټو سره والی کیږي او کله چې دا خپل څنګه وې دا د خورګونه دي او بټوله وینه د نو بيږي مړ بشي مړکول مقصود نه دي بیا ولا خا کې دوايي بو تکید مخ کې نرسه به تیار کې چې څنګه دی ولا لا سوخ نو فورم دوايي تنظیم بوله کې چې رګونه بند شي او د بدن نټول وینه ونزي په هغه زمانه کې ډیره پر بسره کړی تیلو غوړی او تیل به سره کړی وو چې څنګه به تن الله سوخ نو فورن د لاس ولا هغه غوړو کې ډوب کو پیسې بس هغه زخم برابر شو رګونه وبند شو وینه بنوتا نه به د مرګ نه بچ شو نو دانه چې لاس سره پرې کا بیا پریزا چې وینه توبه یې مرشي نه لکه چې مرګ مقصد نه ست د لاس او د خپې د پرې کولو سزا ده او کچره فرض کا بیا وکړه دا کارو یو پیر یو کو دا کارو بیا وکړه سو وخت پسند بیا ولدا نور دوه طرفونه وخی وارجلهم او خپې د دې من خلاف د مخالف طرفنا دا علاوه چې د ډکېته دوران کې صرف مال اغستره قتل نه لري خو مال اغستره نو د دې وجه صرف د لاس او خپې ولا کټ کې دا لاس د دې وجه نه چې مال اغستره او د خپې څه ګناه کړي د خپې څه وجره په دې خپو چې د دهشت خور کړي دي هغه زه ته تلره ځکه د خپې ته نه کټ کې د غلا په سزا کې د خپو کټ کو نشته صرف د لاس کټ کول دي دا غلا نه را دا ډکېتی ده د غلا سزا چې را هغه سره د یو لاس کټ کول دي د مړوند سره او یک خپو سره نشته او دلته کې خپو سره شامل کې چې سزا سخت را کار سخت کړي او ينفع من الارض یا دې لری کړی شي د ځمکینا او ينفع دې لری کړی شي موږ ته جلاوطن وایو د علاقې نو باسل در بدر کولو د کلی نو باسل او ينفع یا دې لری کړی شي من الارض رزمکینا د ځمکې نه کم خو اسمان ته به لګي سو انسان هو کار دی کې ځمکه به مخاینو عرب چې دی د دا کې نایکی د دینه چې ته یو سړی کله بند کې محصوري کې په یو کور کې په یو قیدخانه کې واچو نو دا ينفع من الارض عرب روح المانی لیکي وې دی انسان چې تا د خپل کور نه لري کو جدا دی کو په یو کور کې دی په یو ځای کې دی بند کو سل کې پابند سلاسل دی کو دی عرب ينفع من الارض دیم گویا کې تا د ځمکې نه لري کو نو
هغه یو شاعر چې دی هغه جیل ته تلو، نو په جیل کې هغه یو ناشنا اشعار وایي. هغه فلسنا من الاموات ونحن من اهلها، وی مونږه د دنیا په خلکو کې یو لیکن د دنیا د خلکو نه یو، او مړم نه یو، لاندې ملاندې تر ځمکې ته، او یو په دنیا کې او دنیا د خلکو نه یو، یو په دنیا کې او دنیا نه یو. فلسنا من الاموات فيها ولا الاحياء، نمون په ژوندو کې نمون په مړو کې یو. او اذا جاءنا السجان يوما لحاجتنا عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا، کوم له سوکراشي ملاقات لنمغه حیران شو چې د دنیا نه څوک راغلی دی مونږ له، حالانکه موږ په خپله په دنیا کې یو لیکن په دنیا کې نه یو حساب. یوسف علیه السلام چې د جیل نه راوته، د جیل په دروازې 4 خبرې ولیکلې. یو دا وایي چې دا جیلونه چې دي دا قبور الاحیاء، وی دا د ژوندو خلکو قبرستان دی. دا د قبرستان خو ژوندي خلک دی پکې پراته، هغه قبرستان نه چې مړی پکې، دلته ژوندي خلک په مړو باندې حساب دی. یو سړی چې تا په جیل کې بند کو، په کور کې بند کو، دیم گویا کې تاسو کو مړ دی کو، ژوندي دی خو په مړو باندې حساب دی. نو ينفع من الارض، یا بدی به لرې کړی شي ځمکې نه، یعنې بند به کړی شي، جیل کې به واچولی شي. زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا وي چې دی به ته شړی به نه، د کلي نه به نه وباسي. لکه د کلي نه دې وباسو نو هلته به فساد شروع کړي، نو هلته به دا کار وکړي، نو دا هغه چې خلک به په غم باندې اخته کوي، به ځان ترې وباسي. نه، بند یې کوي. او دا بندول د همیشه لپاره نه دي چې تر څو پورې د توبه نه ایستي، عمل سم کړی نه دی. د جیل ته د اچولو مقصد سزا نه ده، مقصد دا دی چې دې توبه وباسي او د اصلاح وشي. او امام شافعي رحمت الله علیه وی چې نه، د علاقې نه بار وباسي، لرې یې کوي، د علاقې نه لر کولو دا ينفع من الارض. عمر رضی الله عنه د دې نه منع کړې وه، هغه یو سړی د کلي نه بار مه وباسئ، ای به نور مران شي، هلته به ځان له پارټي به جوړه کړي، ګروه به جوړ کړي، نورم کار به خراب کړي، ای بند یې کړي. او ينفع من الارض، عمر رضی الله عنه په مکه مکرمه کې حرم شریف ته مخامخ یو کور و، هغه کور یې په پیسو باندې اخیستی و، دا یې بیا جیلخانه جوړه کړې وه چې کم یو غلط سړی به هغه په کور کې بیا بند کو. او ينفع من الارض، یا دې لرې کړی شي ځمکې نه. ذلک لهم خزي، دا دې لپاره رسوایي ده، ذلک دا سزا. نو دا ينفع من الارض هغه صورت کې دی چې دنه قتل کړی دی او نه مال اغوستی دی، خو هسې دهشت خور کړی دی، اسلحې نمایش کړی دی، اسلحې روباسلې را د خلکو مخکې په لاره کې خلک په یره کې اچولی دی. دم غیر قانوني دی، اسلحه به بار نه ګرځئ، روباسي به نه. که تا ته ضرورت دی، ستا دشمني ده، اسلحه به تا سره بند وي، په صادر کې به دن نه وي. که چېرې هغه زمانه کې به توره وه، نو توره په خپل میان کې دن نه وه. دا نه چې ته توره وباسې او کلو یې بره ګرځئ، دا منع دي، دا دهشت خورول دي. هغه ينفع من الارض کې راځي. اسلحه مه بنده ساتي، که ستا دشمني م ده نو ته به اسلحه کلو نه ساتي، دا امن خرابېږي دې سره. او ينفع من الارض، یا دې لرې کړی شي ځمکې نه. ذلک دا سزا د دې لپاره خزي رسوایي ده په دنیا کې، دنیا کې خدا رسوایي شوه. ولهم فی الاخرة عذاب عظیم، او دې لپاره په آخرت کې عذاب ډېر لوی دی. څومره لوی دی؟ د انسان د سمج نه او د علم نه بار دی. الله ورته لوی ډېر لوی وي، څنګه چې د الله ذات لوی دی، د الله سزاګانې هم لوی دي. آیت کې عجیبه خبره بیان شوه، دنیا کې رسوایی بیان کړه او په آخرت کې لوی عذاب بیان کو. حالانکه دنیا کې هم عذاب شته، دا لاس کټ کولو، خپې کټ کولو، یا په پانسې هیجولو، یا دا قتل کولو، یا دا جیل ته دا ولې عذاب نه دی سو. نو آیت کې صرف د دنیا کې رسوایی بیان کړه، عذاب بیان نه کو، او په آخرت کې لوی عذاب بیان کو، رسوایی بیان نه کړه. حالانکه آخرت کې رسوایی هم ده، لوی عذاب هم دی، رسوایی هم ده. نو روح المانی نشنا جواب کړی دی، وی اصل کې په دنیا کې د عذاب نه زیات دا رسوایی چې دا لوی عذاب دی. لاس کټ کولو څه خبره ده؟ د انسان د عزت تللو، دا رسوایی تللو، دا رسوا کېدل دا لوی سزا ده د قتل کېدو نه. چې یو شریف انسانی او یو معزز انسانی یو وجیه وي، نو هغه ته مړ کا،
هغه دومره لوی نقصان دی چې څونه د هغه بې عزتي کول دا غټ نقصان دی. دغه شاعر وی جراحات السنان لحد تیامو ولا یلتام ما جرح اللسانو. ته یو انسان په توره باندې وخه ټوکړي ټوکړي کا دا زخمونه بیا سم شي روغ بشي بیا، لیکن ته انسان ته پیغورو کا کنزل ولا وتو کا دا ته کنزلو کا دا کنزل تر عمر پورې نه خکېږي. دا د انسان په دې اړه او په دې تندي کې او په دې سمج کې او په ذهن کې پراته وي یې زما ډیره غټه بې عزتي کړې ده. دا بې عزتي کول او رسوایي دا د دنیا د عذاب کې لوی عذاب دا دی، او په آخرت کې چونکې رسوایي هم ټیک ته عذاب دی او د جهنم عذاب د رسوایي نه لوی عذاب دی، نو ځکه جهنم عذاب لوی یاد کو او رسوایي یاد نه کړه. الا الذين تابوا مگر ها کسان چای توبه وباسلا چې کوم خلکو توبه وباسلا من قبل ان تقدروا عليهم وړاندې ردینه چې تاسو قابو عمومه پدی باندې قدرت عمومه پدی باندې یسړی یو کار شوه دی لیکن لا نیسلی شوه نه گرفتار شوه نه لري او د توبه وباسلا او عمل سم کو حقیقت کې توبه وباسلا نو بس ټیک بیا ته معافی ده بیا ولا سزا مو ورکوي. لیکن چې کچره قتل کړي بیا هم معافی نشته، کمال اغستره یا نور دهشت خور خراب کړي او دا امن خراب کړي دهشت خور کړي بیا ټیک ده، لیکن کچره قتل کړي بیا معافی نشته دي. نو که انسان د گرفتاری نه مخکې توبه وباسي او واقعي حقیقت کې توبه وباسي او معافی تلافي وکړي بیا ولدا سزاګانې ونور کوي. ان تقدروا علیهم دا چې تاسو قدرت عمومه پدی باندې فعلموا پس تاسو پوه شئ ان الله غفور رحیم چې بشک الله تعالی چې دی ډیر بهون کې مهربان دی. آیت کې یو بل خبره بیان شو، قران کریم دغه سزاګان نه بعد وی الا الذين تابوا، مطلب دا دی کہ انسان ته په دنیا کې د یو ګناه سزا ملو شو دا ګوره د آخرت معافی نه را دا صرف دنیا معافی ده. آخرت د پر بزان له توبه استل پکاري، لکه قاتل کچره کې ساسن قتل شو دا کې ساسن قتل کېدل دا د دنیا سزا او دنیا معافی ده. آخرت کې بدی معافی غواړي د الله پاک نه، یعنی توبه وباسي د مر نمخ کې مخکې بدی توبه وباسي د آخرت سزا به ته معاف شي. کني صرف په دې قتل کې دو سره د آخرت سزا نه معاف کیږي. کله یو غلاګر نه لاس کټ کړی شو دا د دنیا سزا وا، آخرت د پر بدی توبه وباسي د آخرت توبه په لاس کټ کول سر نه کیږي. دغه قران کریم الا الذين تابوا وي ان توبه بزان له وباسي او دا سزاګانی په خپل ځای باندې دي. بهشکه صدا دا کسانو چې دی جنگ کوي الله تعالی سره د پیغمبر سره او دی کوشش کوي پزماګه کې د فساد خورولو دا چې دی قتل کړي شي یا دی پسوله او خېجولي پسوله کړي شي یا په پانسه دی خېجولي شي یا دی پرې کړي شي لاسونه دی وخت د دی مخالف طرف نه یا دی لری کړي شي د مکینا دا سزاګانی چې دی د دې لپاره رسوایی په دنیا کې او دې لپاره په آخرت کې عذاب ډیر لوی دی. مگر ها کسان چې توبه وباسلا وړاندې ردینه چې تاسو قدرت عمومي په دی باندې پس پوه شئ تاسو چې بشک الله تعالی ډیر بهون کې مهربان دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. یا ایها الذین آمنوا اے ها کسانو چې ایمان وروړي دي اتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نه وابتغوا او تاسو طلب کې الیه الله تعالی ته الوسیلة نزدېکت لرا وجاهدوا فی سبیله او تاسو جهادو کې په لار د الله تعالی کې لعلکم تفلحون د پاره دي چې تاسو کامیاب شئ. په دې مخکې آیاتونو کې د انسان د قتل نه او د انسان د مال د لوټولو نه او د امن د خرابولو نه او د فساد د پیدا کولو ذکر و چې انسانی جان حفاظتو کې مال یې ماخلې امن مخرابوي او فساد م پیدا کوي. اسلام کې یو حکم دی د جهادو، په جهاد کې په یو علاقه باندې حمله کیږي، کافرانو سره جنگ کیږي، په جنگ کې
انسان مړ شي، زخمیان شي او دارنګه علاقې خراب شي، امن خراب شي، اشکال پیدا کېدو چې بیا دا جهاد هم نه پکارو، لکه جهاد سره امن خرابېږي او فساد پیدا کېږي، د انسان وینه تویږي، انسان زخمی کېږي، ماشومان یتیمانان شي، زنانه کونډې شي. نو د آیت کې جهاد خاص طور باندې ذکر کی چې جهاد کې امن پیدا کېږي، امن خرابېږي نه، او جهاد سره فساد ختمېږي، فساد پیدا کېږي نه. د جهاد مقصد دا دی چې د الله نوم اوچت شي او د الله کلمه اوچته شي او د ځمکې نه فساد ختم شي او بګاړ ختم شي. په ځمکه باندې الله نه منلو او غیر الله ته سجدې لګول او د غیر الله عبادت او بندگی کول دا فساد دی او دا بګاړ دی. او په ځمکه باندې یو د الله نوم اغستلو او یو د الله تعالی کلمه اوچتېدلو او د الله تعالی مخې ته سر کته کول دا امن دی. نو د جهاد مقصود دا دی چې ځمکې نه بګاړ او فساد ختم شي. شرک او کفر دا لوی فساد دی او لوی بګاړ دی. نو جهاد ته فساد نشي ویل کېدی. په جهاد سره انسان ته امن ملاویږي. با دا مکه مکرمه کې څومره بګاړ او څومره فساد او پورا عربو کې څومره بګاړ او فساد، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په محنت سره څومره امن ناغی، انسانی جان ته تحفظ ملو شو، د انسان مال ته تحفظ ملو شو، د انسان عزت او ابرو ته تحفظ ملو شو. نه جهاد سره بګاړ نه پیدا کیږي بلکې بګاړ ختميږي، او فساد نه پیدا کیږي بلکې فساد ختميږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 27 غزوات کړی دي، په خپل 27 جنگونه کړی دي، یعنی دې کې نبی علیہ السلام په خپل شرکت کړی دی. او د نبی علیہ السلام په زمانه کې دین له نور جنگونه هم شوي دي، چایته سریه وایي. په دې 27 غزواتو کې چې څومره خلق وجل شوی دي او شهیدان شوي دي، هغه ټول چې راجمع کړي نو 1014 جوړیږي. جنگونه 27 شوي دي او چې کم خلق په دې کې شهیدان شوی هغه ټوټل 1014 کسان دي. او پہلی جنگ عظیم هغه صرف یو جنگ شوی دی او پای کې 1 کروڑ خلق چې کم نه قتل شوی دی. او په دوسری جنگ عظیم کې 6 کروڑ خلق چې کم نه قتل شوی دی. او انت کې صرف 27 جنگونه، یو جنگ نه دونه 27 جنگونه، او آئی کې ټوټل راجمه کې 1014 دي. او دلته کې په یو جنگ کې 6 کروڑ خلق چې کم نه قتل شوی دی. اسلام چې یو مقصد د پاره جنگ کې، اسلام کې خونریزي نشته او نه جبر شته او نه زبردستی شته او نه چې کوم نه هغه امن خرابول شته. دغه جهاد د پاره اصول دي، دا واحد اسلام دی چې پدې کې د جنگ د پاره اصول دي. حالانکه د دنیا قانوندار چې جنگ کې اس قسم اصول ني، بس جنگ خو بس ګټه دنو چې څنګه طریقه د اختیار کا بس جنگ ګټل پکار دي. اسلام وینا جنگ بکټي په اصول باندې به ګټي با. زنانه بلاس نو چته، زنانه بنوجني، معشوم بنوجني، معذور انسان بنوجني، بوډا انسان بنوجني. کم انسان چې په خپل ګرځه کې ناسه عبادت کی هغه باندې بلاس نو چته، دا د اسلام اصول دي. لیکن د دین له مذاهب ته وګورئ کوئی اصول نشته دي. نو جهاد امن دی، دا فساد نه دی. آیت مبارکه کې د درو خبرو حکم دی. یو دا چې د الله نه یره پیدا کې پزان کې تقوا، د ټولو خبرو بنیاد تقوا ده. چې انسان کې تقوا یې دې کچره قانوني او کني، که حکومت وی او کنوي، کتا منځ چا لاس شتا یا نشته دی. بس انسان کې چې کله خپل تقوا را باندې و د هر سنځان په خپل ساتي، ځان به ذمہ دار غني، کمی ذمہ داري د په ذمہ ابدي پوره کیبا، چې د کوم خبرو نه من دی نه ودی منی کیږي. او چې تقوا نشته نو قانون به موجود بیا هم پکې دي دان لاري ګوري. نو قران کریم ترغیب په تقوا باندې چې اتقوا الله، د الله نو یریږي. دیمه خبر دا حکم دی چې د الله تعالی ته د نزدېکت کوشش وکړي، دا سلار اختیار کړي چې الله ته نږدې شي او د الله تعالی قرب حاصل کړي.
او دریم حکم دار چې جهاد فی سبیل الله وکي، الله په لار کې جهاد کوي، کوشش کوي، نو به تاسو به کامیاب شئ. زمونږ د خلکو په ذهن کې دا چې جهاد تور راغستو ته وي او یا ټوپک راغستو ته وي. نه، دا د جهاد یو قسم دی. ایته قتال وی پاره به کې تور راغستلو، ټوپک راغستلو، میدانی جنگ ته ته قتال وایي. جهاد یو لوی مفهوم دی، یو لوی معنا لري. د دین د سربلندۍ د پاره او د دین د غالبېدو لپاره چې کم محنت هم کېږي، دا جهاد دی. جهاد معنا داره چې د دین د اوچتېدو د پاره او د تقویت د پاره او د غلبې د پاره چې کم محنت کې، کم کوشش تکې، بس دا په جهاد کې داخل دی. که یو سړی اذان کې دام دی جهاد کې، او که یو سړی لګیاره یو مضمون لیکي د اسلام د پاره، کتاب لیکي دام دی جهاد کې، او که انسان تور رواغه دام دی جهاد دی. او دارنګه د دین چې کنه د څومره محنتونه دي د ټول په جهاد کې داخل دي. نو قران کریم جهاد وکړي د الله په لار کې، یعنی د دین د غلبې کوششونه کوي او دغه محنتوم کراشي. مقابله ټیم مقابله لبم زه تاسو بیا که دشمن سره د مقابله ټیم راغی، میدان جنگ تتلی اوم تاسو کوي. یو سړی به اسلحه تیاری، څوک به مجاهدین له ټریننګ ورکي با، او څوک به دایره پر ضرورت پوره کی. دا ټول په جهاد کې داخل دي. میدان جنگ تتلم جهاد دی، دا ټول خبري برابر دم جهاد دی. یا ایها الذین آمنو، اے ها کسانو چې ایمان وروړي دي، ایمان والو تر دې خبرو حکم دی. رمبه اتقوا الله، او یریږي د الله تعالی نه، د الله نه یریږي. د الله نه يرنه مراد دا نه چې بس صرف یریږي ته نه، د الله یره دار چې د الله د مرزي کارونه وکي او د کوم خبر نه چې الله تعالی منع کړی دا اینه منی شي. دا تقوا ده. د الله تعالی یره او تقوا ده نه د عامو بادشاہانو په شانتي چې دا مه ته صرف باده بشي او چغا خوشین به چې څه کوي نو کوي. نه، تقوا د الله تعالی نه دار چې الله تعالی د کوم خبر نه منع کړی دا اینه بس منی شه، او چې د کوم خبرو حکم کړی هغه ومنه به دا تقوا ده. تقوا په ظاهر کې په باطن کې بم کې، په یوازیوالي کې بم د الله نه یریږي، د خلکو مخ کې بم د الله نه یریږي. ډیر کارونه انسان د خلکو مخ کې نه کی، لیکن یوازې یې کی. نو تقوا اصل دار چې انسان په یوازیوالي کې په تنهایی کې د الله نه یریږي. ځکه یو حدیث کې نبی رسول الله والسلام هم التقوا ها هنا، د خپل له طرف ته اشاره وکړه، تقوا دلته ده. داړو انسان سره ارزه کی کنه، نو کته ارزه کی که خلوت کی که جلوت کی، نو تبع انت کې د الله نه بیايږي. نو التقوا ها هنا، تقوا دلته را، تقوا د انسان په لکه موجود وي. نو هر وخت کې د الله تعالی نه یرا، اتقوا الله او یریږي د الله تعالی نه. عمر رضی الله تعالی عنہ د شپې مدینه منوره کې ګرځېدو، د خلکو خیر خبر به معلومو. یو کور خوا کې تیرېدو، کور کې یو زنانه خپل لور ته بچي په دې پيو کې دا وبو واچوا. هغه یې امیر المؤمنین منع کړی دا، عمر رضی الله عنه منع کړی دا. مورتی عمر رضی الله عنه دې کې کم دې کړي. ناغه لور ته جواب ورکړي چې الله خوشته کنه، کو عمر رضی الله تعالی عنہ نشتا. عمر رضی الله دا आवाज ورته حیران شو. هغه دروازه معلومه کړه او ساری معلومات وکړو، او هغه لور هغه جینې چې و هغه خپل ځی ته په نکاح باندې کړه. او د دغه د وجه نه بیا د عمر بن عبدالعزیز صاحب چې دی دا دغه زنانه اولاد کې دی چې کله د انسان خوراک د حلال وي، چې کله انسان د خېټې ته حرام نه بوزي، دینه بیا لوی لوی اهل علم پیدا کیږي، امامان به پیدا کیږي او داسې لوی لوی خلک به پیدا کیږي. عمر بن عبدالعزیز صاحب چې کوم حکومت کړي تاریخي، چې دا د عمر رضی الله عنه په بالکل نقش قدم باندې تللی دی. دا دغه چې کوم دا پيو کې د وبونه منع وکړه چې الله خوشته کنه، دې ته تقوا وي. اینه دغه زوی بیا پیدا شو عمر بن عبدالعزیز صاحب. نو دا تقوا انسان کې ورکی وي، چې انسان کې تقوا نو بیا نه قانون ته وګوري، نه وګوري چې سوچتا او نشتا سو ګوري نه ګوري، بس انسان خپل ځان ته وګوري. ما ته د حکم دارې زبدا کومه،
اتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نه. عجیب عجیب واقعات دي. عمر رضی الله عنه ملګرو سره د مدینې منورې نه بار ووتو، هلته یو شپونکي و. هغه شپونکي ته وایي دا بیزه موږ له راکړه، موږ ځان له حلاله کړو او بیا خورو. هغوی چې دا خو زما نه دي، مالک خو مدینه منوره کې پلانکې دی. هغه عمر رضی الله عنه پېژنده چې پلانکې څوک دی. ویجی زه خو صرف شپونکي سروونکی ما ته خو د دې د خرڅولو او چاته ورکولو اجازت نشته دی. نو عمر رضی الله عنه بطور امتحان ورته وایي مړه مالک ته څه پته ده چې ګنې دا تا خرڅه کړې ده او چاله دې ورکړې ده، ته بل څه ورته ووایې چې بس شرمه خوړه او دا وشو هغه وشو. نو هغه وایي فاین الله، که چېرې زه یم چې دروغ وایم غلط بیانې کوم الله به کوم ځای کي، یعنې الله خو دې ځای کې شته که نه چې ما ویني چې دا د ما نه شرمه خوړې ده او که څه. چې کله په صحرا کې او په بانډو کې دا حالي د تقوا، نو دنه مدینه منوره کې به څه حال و. ان عجیبه ماحول نبی علیہ السلام جوړ کړو د خپلو صحابو. د الله یره هر ټیم هر انسان کې د الله یره موجود وه. اتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نه. وابتغوا الیه الوسیله، او طلب کې تاسو او ولټوئ تاسو الیه الله تعالی ته الوسیله نزدېکت لره. الیه په معنا د منه سره دی، الله تعالی ته یعنی الله تعالی نه نزدېکت چې کوم نو حاصل کړي. وسیله ذریعه ته وي، نزدېکت ته وي، قرب ته وي. وسیله دا سین سره او صاد سره دواړه راځي. وصل او وصلو په معنا د یو ځای کېدو او د ملاوېدو دی. متاع وصل جانا بس گرا اس، گری سودا بجا بودے چی بودے. شاعر وی دا خپل محبوب سره ملاوېدلو دا ډېر لوی سعادت هم دی، ډېر لوی سرمایم ده. که په دې باندې انسان دا هر څه لړ شي سودا سسته او اسانه ده، خو اصل دا ملاوېدل دي. متاع وصل جانا بس گرا استو، خپل جانان سره خپل محبوب سره ملاوېدل ګران دي. که په دې ملاوېدو هر څه لړو که نه نو ارزانه خبره ده، که سر دې ملاړو نو بیا څه ګرانه سودا نه ده. نو دې وصل او وصل کې د یو ځای کېدو او د ملاوېدو معنا وي. نو وابتغوا الیه الوسیلة، او تاسو طلب کې الله تعالی ته نزدېکت، داسې یو عمل وکړئ، داسې یو کار وکړئ چې په هغې سره تاسو الله تعالی ته نږدې شئ او د الله تعالی قرب چې دن حاصل کړئ. ظاهره خبره الله تعالی چې ته په یو مکان کې اوسېږي نه د الله تعالی چې ته کور شته، نه مکان شته، نه دیره شته، چې مونږ هلته کې ځان ته د رسېدو څه کوشش وکړو، څه لاره اختیار کړو. الله تعالی خو نه مونږ لیدی شو او نه هغه مونږ یو مکان ته ورتلی شو، نو مونږ به الله تعالی ته څنګه نږدې کېږو؟ نو د الله تعالی ته نږدې کېدل د الله تعالی په مرضۍ باندې او په عباداتو باندې، په طاعاتو باندې، د کومو خبرو چې الله تعالی حکم کړی دی هغه خبرې تاسو اختیار کې عمل کې راولئ، بس تاسو به الله تعالی ته خود به خود نږدې شئ. یعنې الله تعالی ته یو مکان ته ورتلو ته ضرورت نشته دی، بس انسان هر ځای کې چې دی الله تعالی چې کم عبادات او کم طاعات او کم اوامر دي حکمونه کړي دي په دې باندې عمل وکړئ، پابند اوسېږئ، اخلاص سره کوئ، به تاسو به الله تعالی ته نږدې شئ. په دې وسیله کې د محبت او د رغبت معنا هم پرته ده، یعنې محبت او رغبت سره د یو عمل په ذریعې سره الله ته نږدې کېدل وسیله ورته وایي. نو هر یو عمل چې کوئ د محبت او د رغبت په شوق سره به یې کوئ، ان په ځان به یې بوج نه ګڼئ، یو په ځان باندې به یې ګراني نه راولئ. هر یو نیک عمل او هر یو عبادت چې دی په محبت سره، په شوق سره او په رغبت سره به یې کوئ. کړو کې عمل دی او که غټ عمل دی، نو دا عمل چې د الله تعالی د مینې او د محبت په نیت باندې وشي چې په دې عمل سره به زه الله ته نږدې کېږم، نو دغه عمل اختیار کې عمل پې وکړئ، کوشش وکړئ، به تاسو به الله تعالی ته نږدې شئ. امام قتاده سے لوی امام نے هغه د وسیلې معنا کې وتقربوا الیه بطاعته، الله ته نږدې شئ د الله تعالی په تابعدارۍ سره، والعمل بما یرضیه،
او عمل کوي چې الله تعالی پر راضي وي، الله تعالی په باندې خوشحاليږي د عمل وکړي. نو خلاصه دا چې په نیک عمل سره، په عبادت سره، په طاعات سره الله تعالی ته نږدې شي. د الله تعالی په ذکر سره انسان الله ته نږدې کیږي چې هر ټیم الله یادوا په ژبه مو او پړه کې مو. د الله تعالی په ذکر سره انسان الله ته ډیر نږدې کیږي. د دې وجه نه د مشایخ او صوفیه کرامو هغه د ذکر تلقین ډیر کې خپل مریدان له ذکر ورکی دا وای په دې سره وي تاسو الله تعالی ته نږدې شئ. دا مقصود نه دی ټول عبادت وکړي، او د ذکر سره له صفا کیږي او انسان پړه کې د الله تعالی مینه او محبت پیدا کیږي، الله ته نږدې کېدل بیا آسان شي. نو وابتغوا الیه الوسیله، تاسو ولټوي الله تعالی ته الوسیله نزدېکت لره او قرب لره. تمام عبادت او خلاصه دار چې انسان الله ته نږدې شي. کچره مونږ دومره عبادت وکړو مونږ د الله نه لري شو، مطلب دغه عبادتو کې کمی ده. او عبادتو په ذریعہ سره خلق یو ځای شوی دی، الله ته نږدې شوی دی. او مونږ عبادت کو بیا هم الله نه لري کیږو، مطلب دغه عبادت به جان دی، دې کې جان نشته دی. په دې کې به جان پیدا کول پکاري، بیا به انسان الله ته نږدې کیږي. وسیله په معنا د اعلی مرتبه سره مرضی، اوچته مرتبه، لکه الله تعالی دا مرتبه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکړی ده. ترمذی شریف کې روایت ده، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې مؤذن کم کلمات وي هغه تاسو وایي، یعنی مؤذن ته جواب ورکوي، هغه الله اکبر الله اکبر، تاسو وایي الله اکبر الله اکبر. دا ځان جواب ورکوي، دا ځان د جواب نه بعد درود شریف وایي او بیا هغه دعا وایي چې اللهم رب هذه الدعوه التامه. نو پدې کې دی چې الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وسیله ورکړي، هغه اوچته مرتبه ورکړي. ټول نه اوچته مرتبه د جنت هغه الله تعالی د نبی علیہ السلام د لپاره خاص کړی ده. خو دغه درجه مونږ هم غوښتي شو. اوس دا نه چې هغه اوچته مرتبه مونږ غواړو، هغه د نبی علیہ السلام د لپاره خاص ده. خو مطلب دا چې کوم لاندې درجات دي، د ټول نه اوچته درجات چې دغه د نبی علیہ السلام د لپاره ده، لیکن چې دای سره لاندې کم درجات دي داغي طلب انسان کولی شي. نو وابتغوا الیه الوسیله، تاسو هغه اوچته مرتبه طلب کې د الله نه غواړئ، دعاګانې کوئ چې الله ماتم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرب او نزدېکت هغه ما تراکي. هغه اوچته مرتبه الله تعالی ته ډیره نږدې ده، الله تعالی د عرش تلاندې را دای دوام تاسو کولی شئ. وسیله په معنا د حاجت سره مرضی، یعنی الله تخپل حاجت او د الله نه طلب کې الله نه غواړي. باقی داري چې انسان د نیکو اعمالو په ذریعہ سره په خپل نیکو اعمالو په ذریعہ سره د الله نه سوال کولی شي، او د بل چا په نیک عمل سره انسان د الله نه سوال کولی شي، او دارنګ د یو نیک انسان په وسیله سره ته دعا کولی شي. لکه یو بزرګ دی، یو الله ولی دی، داغه په ذریعہ سره یا الله د پلان کې ستا نیک انسان ولی وو، یا الله دغه په توفیل باندې ما سره د معاملې وکي. دام جایز دي کې څه شرک او څه نور مسله پکې نشته دي. کدا انسان مړ دی او که ژوند دی، نیکان خلق وفات شوی دی، په نوم باندې دعا کولی شي الله پاک ته. دا یو قسم سفارش دی چې دا نیک انسان الله ته په وسیله کې پیش کول دی، په دعا کې دا دعا الله تعالی قبلي. ان دا سم ممانعتم نه پدې کې او دې کې څه شرک او څه مسله نشته. انسان خپل نیک عملم الله ته پیش کولی شي. تا په ژوندۍ کې یو نیک عمل کړی دی، هغه الله ته پیش کړي، الله د پلان کې نیک عمل په وجه زما د دعا قبول کړي. حدیث کې راځي، بخاری شریف کې روایت ده، درې کسان په سفر باندې وتلو، لار کې باران راغی، هغه درې واړو په یو غار کې پناه واغسته. چې کله هغه غار ته دنه لاړلو، دې کې الله شان یو غټ راغی او د غار په خله باندې پریوتو، او دا غار بالکل مکمل بند شو. د بار نه دنه څوک نشي دی، دنه نه بار څوک نشي راتلی، نه هوا نه رڼا نه بل څه. دې درې واړو خپل کوشش وکړو چې دا غټ ورځي، لیکن نشو ورځولې. هغه خو بس یا خو ته موږ مرګ راشي، بل سلار خوشته نه. د بار خلکو ته دا پته دی دنه درې کسان دي، او موږ هم چاته आवाज نشو کولی. نو دې درې واړو چې و دی واکه د الله نه بغیر بل څوک زمون هیڅ قسمه مدد نشي کولی. لہذا راځي چې الله تعالی ته خپل نیک اعمال پیش کو.
نو د درې واړو خپل نیک عمل پیش کړی دی. هغه یو یا الله زما والدینو هغې بوډاګانو ما بیزي سرولې او دا چې ماښام رڼ ما پی ولوشلو نو بیا ما خپل مور او پلار له پی ورکړو، بیا خپلو بچو له مې ورکړو. او یو ورځ ما بیزي لرې بوتلې وې چې واپس رالم زما والدینو د شوي وو. ما د هغې خوب خرابولو نه غوښته چې راپایستومه، دا هم بې ادبي ده چې مور او پلار د خوبه راپاسې. او پی مې لاس کې نیسلی دي، بچي رانه پی غواړي خپل بچي، خو ما ویلو چې نه نو بیا به زما مور او پلار پی اسکي بیا به تاسو اسکئ. حدیث الفاظ دي هغه ماشومانو زما په خپو کې هغه داسې ګرځېدل لکه څنګه چې دا بچي ګرځي، لکه د ځناورو دا بچي په خپو کې دقه شان ګرځېدل او هغې ژړا او فریاد کوم. لیکن ما وی چې نه نو بیا زما مور او پلار پی اسکي او تر ساره پورې دغه شان زه ولاړم. نو بیا یا الله که دا عمل ما صرف او صرف ستا د رضا لپاره کړي نو خدای دا مشکل زمونږ حل کړي. په دې سره ګټ لږ ورته کې وخوځېدو، لکه څنګه سره رڼا دننه راله، امید پیدا شو او د راوتو لاره نه وه. هغه بل دعا کې ما یو مزدور سره خبره کړې وه د کارو، اجرت هم مقرر شوی و. مازدیګر چې هغه کار وکړو ما له اجرت ورکو چې کوم مزدوري وه، لیکن هغه د ما نه د زیاتې مطالبه وکړه. ما ورته خبره خو د دې شوې ده. بس هغه غوسه شو لاړو. ما پېژندم نه چې څوک دی، د کوم ځای دی، چا به مې وله وړې وې. ما د هغه چې کوم اجرت او مزدوري وه نه هغه یا روجې وې یا غنم و، هغه ما وکرلو او بیا د هغې نه چې کوم فصل شو هغه سیوا کېدو، پای بیا ما حیوانات او څاروي واغستو، ګډې بیزي وغیره، یو لوی کنډک ته جوړ شو. څه زمانه بعد هغه سړی راغی او ما ته وی چې تا سره ما څه وخت کې کار کړو او تا ته ما مزدوري پاتې وه او په دې وخت کې ما ته ډېر سخت ضرورت دی، نه هغه ماله راکړه. نو ما ورته چې دا مخامخ کم کنډک دی دا ټول کنډک بوځه. نو هغه چې هغه ټایم کې خدای ما لږ ورته کې سیوا نه راکړه، اوس راله کنډک راکړې. ورته دا ټول ستا دي هر څه، ستا هغه مزدوري ما سیوا کړه او دې ته ورسېده. نو یا الله که چې دا عمل ما ستا د رضا دپاره کړي نو خدای دا مشکل زمونږ حل کړي. نو ګټ نور مو خوځېدو. هغه درېیم یا الله زما د تره لور وه، زما خوښه وه چې دومره به څوک چا سره څه مینه وکړي او ما د هغې نه بار بار مطالبه هم کوله، لیکن هغې زما چې کوم خواهش نه پوره کو. یو ورځ هغه ضرورتمنده وه نو ما راړه چې ما لږ څه راکړه، کور کې د خوراک دپاره څه نشته. نو ما ورته چې زما چې کوم خواهش دی بس هغه به پوره کوې. هغه مجبوري وه تیاره شوه او چې کوم 100 دینار مقرر شوي یا 100 روپۍ مقرر شوي وی هغه له ما ورکړې. او تر دې چې کله زه کېناستم د خپل خواهش پوره کولو دپاره د هغې بدن په رپېدو باندې شو او ما ته چې د الله نه ویرېږه. او د هغې دا خبرې ما مې داسې اثر وکړو چې زه راپاڅېدم، هغه پیسې مې ته وبخلې او ما ورته چې دا واله. هغه یا الله که چې دا ما ستا د رضا لپاره دا کار کړي بیا دا مشکل زمونږ حل کړي. ټول ګډ کتر وغورځېدو. د درې واړو خپل نیک عمل الله ته پیش کړي، دعا یې کړې ده، الله تعالی د هغې دعا قبوله کړې ده او مشکلات یې حل شوي دي. انسان خپل نیک عمل هم الله ته پیش کړي، یا الله پلانکي عمل ما ستا د رضا لپاره کړی دی، په دې زما دعا د حاجت وکړي. دارنګې د بل چا نیک عمل په ذریعې سره هم دعا کولی شي او د یو نیک انسان په وسیلې سره هم دعا کولی شي. وابتغوا الیه الوسیلة او لټوئ تاسو او طلب کې تاسو الله تعالی ته ذریعہ نزدېکت لره. وجاهدوا فی سبیله او تاسو جهاد وکړئ په لار د الله تعالی کې. دا جهاد هم یو نیک عمل دی، دې تخصیص بعد تعمیم وي، دا هم په دغه وسیله کې راغی او خاص طور باندې جهاد وکړئ د الله تعالی په لاره کې. لعلکم تفلحون دپاره دې چې تاسو کامیاب شئ. کامیابیم په دې کې ده، په جهاد کې ده، په تقوا کې ده او د الله تعالی په قرب او په نزدېکت کې ده. ای هغه کسانو چې ایمان وروړی دی ویریږئ د الله تعالی نه او لټوئ تاسو الله تعالی ته نزدېکت او جهاد وکړئ په لار د الله تعالی کې دپاره دې چې تاسو کامیاب شئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم إن الذين كفروا بشكها كسانو چی کفر یکڑدے لو أن لهم کچر بشکا وید دید پارا ما فی الارض جميعا ها سوچ پزمک کی دی طول ومثله او پشان ددی معهو دی سرا لیفتدو به دپارا دی چی دی فدیک ورکی پائی سرا من عذاب یوم القیامتی دا عذاب دروزی دا قیامتنا ما تقبل منهم قبول بنکڑیشی ددینا ولهم عذاب علیم او ددید پر عذاب درناک تے یریدون دیب اراد لری اند دی خبری یخرجو من النار چی دی وزی دورنا وما هم بخارجین منها او نبیدی وتنکر دیورنا ولهم عذاب مقیم او د دې لپاره د عذاب دائمی. په دې آیتونو کې د دنیا او د دنیا د خلکو مذمت بیانی چې د دنیا د مال او دولت چې د کافرانو سره ډیر دی او دې د دنیا نه د کفر په حالت کې لاړلو او ایمان وسره نو او سبا قیامت کې چې دې محاسبه وشي او دې گرفتاری وشي دی بزان د خلاصولو د پاره کوشش وکي وکدي سره دنیا دا ټوله دنیا د مال او دولت نه ډک شي او هغه دی سره دی به د هر څو د ځان د خلاصولو د پاره باور کی چې دا دنیا واخلې د مال او دولت والے خو لیکن موږ د عذاب نه بچ کې نه اول خپل ته انسان سره صحیح نه او کفرز کا دا ټوله دنیا د سره وا او دې دا ورکی د ځان د خلاصولو د پاره نه دابت نه قبول نکړي شي د قیامت پر ورځ باندې وا قبليږي صرف ایمان او نیک اعمال چې ایمان او نیک اعمال چا سره دي کامیاب دي او ایمان او نیک اعمال نشتا کدا هر څومره مال او دولت انسان سره یې او دې ورکی خدا وردن قبول نکړي شي. الله تعالی په دنیا کې د مال او دولت ته د عزت په نظر باندې نه ګوري نو الته وته سو ګوري. دنیا کې د الله تعالی په نظر کې ردی خبرو څه قدر او قیمت نشته دا نو آخرت کې الته الله تعالی دې ته د عزت په نظر باندې وګوري او دا وس قبول کړي. الله جل شانه په نس باندې هو ک قدر او قیمت نه صرف د ایمان او د نیک اعمالو دي نه ایمان او نیک اعمال چې چا سره بده کامیاب دي چې نشته نو ناکام دي. آخرت ته چې انسان زی د بدن هغه واستل شوی کپړې د ځانه وباسي او دو ساده کپړې واچي نه انسان سره بینک بیلنس نه پیسې وي نه دنیا نه مال دولت او نه درهم او دینارو او نه سونه او چاندي اخو ارس دلته پاتې شي انسانو خالی لاس آخرت ته لړ شي نو خالی لاس په آخرت کې پاسیمو کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون چې څنګه تاسو ژوند تیروي هغه شان تاسو له مرګ راځي او چې تاسو رقم حالت کې مرګ راشي هغه حالت کې وپاسه به انسان هو د قیامت پر خالی لاس وپاسي نو الته انسان سره درهم او دینار بالکل ني سونا او چاندي به انسان سره ني پیسې به انسان سره ني او کفرز کا دته انت ملوم شیدا او بیا دې دا چې دا هر سوال هما خلاص کړه ورنه او د جهنم نه الله تعالی بدار دنه قبول نکي. بیا بدی ځان خلاصول د پاره با مال او دولت خوشته نه خدای به کوشش کوي چې د جهنم سره طریقې سره بار روزما لیکن قران وی چې بار بنی شراوتی همیشه را پاره با پدې اور کې په جهنم کې و دایمي عذاب کې مبتلا وي. ایتونه دا معلومه شوه چې د کافرانو د مال او دولت ته مپسخېږي او دې ته مخه پکېږي په دې باندې
ترس پکار دی. د دې کافرانو په زیب و زینت باندې، د دې په مال او دولت باندې، د دې په عیاشو باندې انسان له ترس کول پکار دی چې د دې غریبانانو به هلته څه حالي. دا دنیا خو تیریږي او په هر چا باندې تیریږي، په غریب باندې هم تیریږي، په امیر باندې مو. ټول عمر انسان بیمارو کې هم تیر شي. هر څومره د دنیا تکلیف چیرې دا آسان دی، انسان برداشت کولی شي او تیرولی شي، لیکن د هغه ځای تکلیفونه، د هغه ځای پریشانۍ او د هغه ځای عذابونه د دې خو انسان تصور هم نشي کولی. نو انسان به هلته څنګه تیری، بیا دلته خو به انسان باندې ارنګه تیره شي. نو مسله اصل کې د ایمان او د نیکو اعمالو ده چې انسان د دنیا ایمان سره او نیکو اعمالو سره لړ به کامیاب دی، او الله دې که چې ناکام شو نو به دې همیشه لپاره بیا ناکام دی. قرآن کریم دا مضمون په قرآن کریم کې مختلفو ځایونو کې بیان کړی دی. بعض یې کې وی چې فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، اے مخاطبه د کافرانو د مال او دولت ته مخه پکېږه او دې ته په تعجب کې او د حیرانتیا په نظر مه ګوره چې دې مزیدي. دا څه مزیدي؟ د دنیا دا بے وفایت تاسو ګورئ نه، ښکلې ځوانان کم خالړو، د ښکلې ځوانانو ځوانې کم خالړي. دا د دنیا دا بادشاهان دا تاسو په خپلو سترګو باندې دا ګداګر نه لیدلي، فقیران نه لیدلي چې سار بادشاه او ماښام چې نه ګدا او رعایا شو. دا تاسو سار او ماښام د دې مشاهده نه کوئ. خلقی مستقبل جوړول پکار دي. خبر ښکلې ده خو مستقبل څه ته وایي؟ د دنیا دا مستقبل هم لا څه مستقبل دی، د دنیا مستقبل څه مستقبل دی؟ د چا مستقبل دنیا کې جوړ شو؟ که انسان سره دنیا دا هر څه دي، فرعون سره د څه کمی و، لیکن دغه مستقبل جوړ شو. دارنګه د دنیا د مالدارو خلکو چې قارون دی، دغه قارون مستقبل دنیا کې جوړ شو. د طاقتور خلکو مستقبل دنیا کې جوړ شوی دی. مستقبل خو اصل کې د آخرت دی. نو مستقبل او فیوچر جوړول پکار دي، خو خلک په دې کې غلطي کوي، د دنیا د مستقبل یادي، اصل مستقبل د آخرت دی. نو آخرت جوړول پکار دي، دا انسان کامیاب دی. آیاتونو کې د کفر مذمت هم بیاني او انسان له خپل ایمان فکر هم پکار دی چې آخرت ته انسان ایمان سره لاړ به دی کامیاب دی. ان الذين كفروا، بشکه کسانو چې کفر یې کړی دی، کافر چې ایمان وس نه دی وروړی نو دی کافر دی، انکار یې کړی دی. په دې کفرو کې مشرک او کافر او منافق او هر یو بېدینه او غیر مسلمه داخل دی، کا یهودی دی، کا نصرانی دی، او کا هغه بت مت والا دی، او کا سکھ دی، او کا هندو دی، او کا مشرک دی. لو ان لهم ما فی الارض، لو ان لهم کچری بشک دی د پاروي، لو ان لهم کچری بشک دی د پاروي، دانه چټو د پاره په شریکا کدا هر یو فرد د پاره ځان لا دا تمامي دنیا د مال او دولت د سروي د په ملکیت کې او د مالک وي. ما فی الارض جميعا، اسو چې پزماک کې دی ټول، دا ټول چې پزماک کې سم دي، دا ذخایر او دا خزانه دا مال او دولت او دا ټول کچره هر انسان سره ځان لشي. اول هو دنیا کې داس یو انسان لا راغلی نه لري چې دا ټول دنیا دا یوازې تنها وي، ځکه هر زمانه کې خلق ډیر موجودي او دا دنیا د خلکو تقسیم شوی ده. چا په حصہ کې ملک راغلی، چا په حصہ کې کلی راغلی، چا په حصہ کې کور راغلی دی. او داس یو انسان هلا دنیا ته نه دی راغلی چې دا ټول دنیا دا یوازې تنها وي چې ملکیت هم دا وي. او که فرض کوي یو انسان داسې وي چې دا ټول دنیا یوازې دا غشي او دې بیا ورکی الله تعالی د چی دا واخلې، دا فدیه یا دا جرمانه دا فاین دی او ما د جهنم نه خلاص کې دا انما دا قران کریم چې دعوت قبول نکړی شي. دلته کې دا مضمون دی. او په سوره آل عمران د 3 سپاره بالکل اخرانی آیت چې دی نه انت کې دی ملء الارض ذهبا، کدا ازمکه ټول د سرو زرو شي، دا دې دا خورې دا شګې دا ګټې دا ارس د سرو زرو شي، او دا سره زر دومره دی الله تعالی ته ورکی چې دا والے هم اخلاص کې انتم دا قبول به نه کړی شي.
او دلته وی دا ټول دنیا او د دې برابر نور مو یعنی ګویا کې دو دنیاګانې چې انسان سره شي او دا دواړه مال او دولت یوازې د شي او بیا هم دی ورکینو بیا وتم قبول نکړي شي دا دغنا دا دو چند مال او دولت هم الله تعالی قبول نکړي اصل کې الله تعالی په مال او دولت باندې سکی الله ته دې خبرو څه ضرورت ده دا دنیا کې هو چې الله پاک زمون غواړي دا زکات او صدقات او خیرات نو آید الله تعالی ذات ته پدې کې څه فائدہ شته دی روپے آید الله تعالی سه اکاونټ شته سکور چلته موږ الله تعالی ته ورکو زمونږه مال دې زمونږه غریبانان استعمالي اذا انسان مال دې انسان استعمالي الله ته دې سم ملاويږي الله تعالی هو د انسان صرف اخلاص ګوري الله تعالی هو نه کورشته نه درشته او نه بیبشته او نه بچشته چې الله تعالی مال دولت ځان سره واړي او کی څه په دې خبرو باندې الله خلق لورکی وهو يطعم ولا يطعم الله خلق له خوراک ورکی په خپل خوراک نه کی وهو يجير ولا يجار عليه الله خلق له سکیورټي او خلق له پناه ورکی الله د چا خپل پناه نه غواړي الله تعالی د هر څه نه بے نیاز دی هیڅ ضرورت چاته نشته دی د الله تعالی فرشتو ته وجت او ضرورت نشته د الله تعالی د کائنات ته ضرورت نشته دی نه جنت او نه جهنم ته او نه عرش ته نه لوح ته نه قلم ته الله یوازې تنه تنها په خپل ذات کې پوره دی کامل او مکمل دی دا خو ارس زمونږه سوزه فائدې لپاره دی نو مثله معه او پشان د دې معه دې سره کدا شان وسر نورم شي ان ليفتدوا به د پاره دی چې دی فدیه ورکی به پای سره فدیه سره قربانه ته وي ځان خلاصول ته وي تا باندې یو سواجب شوی دی او دای ته ځان خلاصې ذمہ داری ختمه او دای په بدل کې پایواز کې چې سوار کین دا فدیه ده کستانه مونږ پاتې شوی دی فدیه ورکا روزه پاتې شوی فدیه ورکا نو دا انسان چلته ونی سره شو او گرفتار شو سزا ته ورول شو او د دې د خپل ځان د خلاصې لپاره دی سوار کی دا فدیه را وليفتدوا د پاره دی چې دی فدیه ورکی به پای سره دا به کې د میر او مافل ارض راځي دی نو کدا ټول دی ورکول واړي بفرض محال او خوشتین التکی او کفرض کا وسرم شی او بیا دی ورکول واړي نو من عذاب یوم القیامت او دا ولی د قیامت درد ندی د عذاب نزان خلاصي من عذاب د عذاب نه درد د قیامت نه نو ما تقبل منهم قبول بنکړې شي د دینا نه فرشتي قبول شي نه الله تعالی قبلي د دې بیا څه حیثیت شو د دې دنیا څه حیثیت شو څه مرتبه شو دی الله تعالی په نظر کې چې الله نه قبلي بخاری شریف کې روایت ده انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ وی یجاء بالکافر یوم القیامه د قیامت پر یو کافر را وستی شي او الله تعالی وته فیقال له الله وته فرمایي ارایت لو کان لک ملء الارض ذهبا اداره وایا کله زمکه برابر سرزر تار پارشي او تا ته اختیار درکړی دی مالک نو اكنت تفتدی به آیت به دا ټول سرزر ورکی چې ما خلاص کې ندی وایي نعم او جی او دا ورکوما چې ما خلاص کې الله تعالی به فرمایي قد كنت سألت ما هو ايسر من ذلك ما هستانه دنیا کې د وړي خبري مطالبه کړې و دومره غټه خبره تکم دې کولی شي ستانه هم ډېر معمولی مطالبه کړې و ته ایمان نوړه صرف په ایمان ورو هستاد یو روپے تاوان نکېږي یو روپے د یو پیسې تاوان پدې کې نشتا او د ایمان پر ورو یو روپے خرچ نه راځي نو ګوره دنیا کې تا ایمان نه وروړو او تا ته ما بار چې د ایمان قبول کا ایمان نه وړه او سوې چې زه دنیا ورکوم دنیا برابر سرزر ورکوم او دا چند ورکوم ما خلاص کینم الته ول دا کار نکوم نو ما تقبل منهم قبول بنکړي شي د دینه ولهم عذاب علیم او دیر پر دی عذاب دردناک عذابو یعنی درد ورکون کی عذابو عذاب اسم عذابی یا چلا درد ورکون کی شنو دی کی شدت تے د جہنم عذاب او پکڑ اسم سخت تے قرآن کریم لا علیم و سرم روڑی بخاری شریف کی روایت تے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو وی دا ستاسو د دنیا دا اور چې دی نو دی اور په مقابله کې د جهنم اور چې دی هغه او یا چند سیوا دی صحابو چې د دنیا دا اورم کافی دی کدا اور دی اور ته څوک غرضوري شون دا ډیره سخته سزا ده بیا چې کوم دی هغه او یا چند نورم سیوا دی دا غي د شدت اندازه انسان په خپل ولګي چې دا شان او یا پیری دا اور ګرم شنه سونه ګرمایش وي دا غي بیا د دې وجنه قران کریم بار بار انسان یری چې دې ورزان بچکا دا خوب نه دی دا چې د کہانی نه ګوري نه چې ته ناول ګوري دا یو حقیقت ته چې د انسان مړ شو به دغه یا جهنم ته وځي یا جنت ته وځي یریدون دیوا اراده لري اوس خلاصيږي هونه دی هو جهنم ته ورزوري شو د جهنم نه بدی دراوتو کوشش کی چې سترګې سره مونږ راوځو دیوا اراده کی لیکن راوتی بتنه نشي یریدون دیوا اراده لري اند دی خبره یخرجوا من النار چې دی وځي د اورنا چې جهنم نه مونږ وځو څنګه بتنه وځي نو روح المانی لیکي دی د جهنم د لمبي د ډېری برابر ازي دومره برابر ازي دی به اوچتو چتوړي لکه څنګه چې تنور ګرم شي او د خشاک برابر ازي دک شانتی د جهنم د لمبي په ډېری برابر رواني وي تر دې چې جهنم کنارو ته بدیرو رسی دی به خیال دی چې بدایو ته دی اوسو کلمه بدونه برتلی دی هو وی چې بس ور ټوکو چا هو وضو لیکن واتی ونشي بیا واپس راځي با یخرجوا من النار چې دی وزي د اورنا وما هم بخارجین منها او نبی دی وتن کې ردی اورنا قران کریم بخارجین کې دا بار وړه دی بادون اور کمال کو چې بالکل دی وتن کې نه دی ان دی خو به ارادي کې منسوبي به جوړي کوششونه وکي او اس قسم د وتلو اس قسم گنجائش التقنیشتا ما هم بخارجین ذره برابر وتن کې دی جهنم نه دی نه بر جهنم نه وتی شي او نه په عذاب کې به کمیر تخفیف برازي او د جهنم کې ورې چټیم نشتا او معافیم نشتا او د آرام د پر ټیمم نشتا دنیا کې هویدا شپه د آرامو کې سبب او سر ګورو او یادا چې نن د چټیره سبب او سر بیا ګورو جهنم کې نه چټیشتا او نشپشتا البته بس مسلسل عذاب دی انسان تصورم د دې خبرې نشي کولی چیرې دې لکه دا وخت به څنګه تیریږي تکي چې لاندې باندې عذاب د سلور طرفونو نه او د جهنم ته کې منظر او انسان پکې بیا همیشه او دایمي لپاره وي الله تعالی دې هر مؤمن مسلمان د دین او ساتي وما هم بخارجین منها او نبی دی وتن کې بالکل د دې اورنا خدا د کافرانو خبره کی جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ او ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا ارشاد فرمایو چې سخلق به د جهنم ناروزی او جنت ته داخل شي نو شاګرد ته وی چې قرآن کریم خو وی چې یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها جهنميان نه جهنم نه دوتو کوشش کی لیکن نه بشي وته جهنم کې بوي او لهم عذاب مقیم دیر پر هو عذاب همیشه او دائمی وي نو جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ او جابر بن زید رضی الله عنه ابن عباس رضی الله عنه شاګرد ته وی ویتلک د آیت اول وایا کنا ہدایت پاول کې هوري چې دا د کافرانو خبره کې ان الذين كفروا کم خلق چې کافران دی او دی جهنم ته ورشي نو دا کافران با د جهنم نه نشي راوته دا هونه چې ګني مؤمنان یادي او هر چې ګناګار مؤمنان دي نه آی که جهنم ته لاړلو نه چې کله خپل سزا وخوري یا سزا د پوره کېدو نه محکمه کې د الله مهرباني پای باندې وشوه چا دایره پر سفارش کو پیغمبرانو حضراتو یا نیکانو خلقو ای خو بیا بروزی آیت کې چې کوم بیان ده د کافرانو بیان دی نو مؤمن مسلمان یو نه یو ورځ به خامخا د جهنم نه خلاصي مومي چې ایمان سره دنیا نه تللی یعنی ادنا او د ذره برابر ایمانم چې انسان آخرت ته وړو دا به انسان په لوی سرمایه شي او دی بروزی او چې کله اخرانی مسلمان د جهنم نه روزي
د کافران به په دا ورځ باندې ارزو به وکړي وي چې کاش مونږ هم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین دیو ما ارزو به وکړي چې کاش مونږ هم اسلام قبول کړی وي مونږ هم ذره برابر ایمان دنیا نه سره راوړی وي نن به زمونږ هم خلاصې شوی وي او کله چې اخرني جهنمی د جهنم نه روزي جنت ته داخل شي دې نه بعد به په جهنم باندې سر مکمل بند کړی شي یا به نه د بار نه څوک دننه ځي او نه به د دننه نه بار څوک روزي او اخرني انسان چې روزي نه به په جهنم کې دننه وي او الله تعالی به د جهنم فرشتي ته وي چې تو وګوره په دې جهنم کې څوک مؤمن مسلمان پاتې رهو که نه دی پاتې ظاهر خبره انسان تر خپل کور خپتی د جهنم چې کومه داروغه فرشته را چې د عینو مالک ته یو مالک به چې نه جي هیڅوک هم نه پاتې مؤمن مسلمان پکې نه پاتې یعنی هغه ته هم پته نه چې څوک مؤمن مسلمان پکې پاتې شته او کنه دې کې یو आवाज روچت شي یا حنان یا منان आवाज به جهنم کې ګرځي د یا حنان یا منان حنان ویل کېږي ډیر زیات شفقت کوونکې او منان وی ډیر زیات احسان کوونکې आवाज برازي او आवाज کوونکې بني معلوم چې دا څوک دی د جهنم داروغه فرشتي تبم ني معلوم چې دا د کم ځای نه आवाज راځي نو الله جل شانه به د فرشتي ته وي چې ورشه او پلان کې ځکه په جهنم کې دنه چې یو غټ پروت دی دا غټ تلاند یو انسان دی او دا هغه یا حنان یا منان وي ورشروي واسه حدیث کې راځي چې کله فرشته اغرو باسي نو لکه د سکرو پشان به تور شوي او بیا رو باسي هغه بیا چې کومه چینه ده پای کې بلغه غسل ورکړی شي نه به بالکل تازه سپین بروخیږي ناغه وای چې یی کله ز پوښم چې جهنم دروازه بند شوه او صرف زبه کې پاتې شوم او ما خو څوک تاسو دی واکې نشي فرشتي ته پته نه ځکم دی کې منو ما به سو خلاص کی دغه وخت کې هم الله تعالی دغه پړه کې د حنان او منان دا کلمات واچي او دی به کافر نه دی و مسلمانی او د یا حنان یا منان په کلمات سره الله تعالی دې جهنم نه روباسي یا حنان یا منان دا اسم اعظمم دی د دعا نه مخکې دا ویل پکار دی حنان ډیر زیات مهرباني شفقت کوونکی ذات او منان ډیر زیات احسان کوونکی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د حدیث کتاب د مسند اعظم مسند امام اعظم کې دا روایت موجود دی نو اخرانی انسان چې وروته باس عین په دروازه مکمل بند شوه بیا څوک دنه بم نه دي څوک به بارم نه روزي ولهم عذاب مقیم اور دیر پر عذاب دے مقیم دائمی ہمیشہ ہمیشہ پر دلتے مقیمنو مخی علیمنو چی دوڑی اوزے کے چی عذاب دردناک و ہمیشہ پر پکی پروتین سکیفیت بئی انسان دی پخول تصورو کی پخول بہتا اندازو لگی بیشک ہاں کسان چی کفر کڑے دے کچر بیشک دیر پاروی آس چی پزما کی دی ٹول او پشان دی دی سرا دفار دی چې دی فدیه ورکی پای سره د عذاب درې د قیامت نه قبول منکړې شي د دینه او دیره پر عذاب درناک دی دی به اراده لري دی خبرې چې دی وزي دورنه او نه به دی وتون کې دینه او دیره پر عذاب دایمي